پخوا به داسې نه و چې څنګه زمونږ دا خلکو مړي ایښودي او فلانی را روان دی راودرسي فلانی دی راورسي فورا به مړی ښخولی. حکم دا دی نبی علیه السلام فرمایي په 3 شیزونو کې تادي کوئ چې مونځ وخت شي وروستو کوئ یې مه، چې خور لور دې پیغله شي کېنوئ یې مه، او فرمایي چې مړی مو وشي پاته کوئ یې مه. او مونږ په دې 3 واړو شیزونو کې ښه لیټ ښه یې لیټ پلانی خو د اخیر ځلو ګوري نو که دا یې وګوري نو څه پې جوړه شو په دنیا خو تللی او پیسو ګټلو پسې په ژوند یې پرېښودی اوس پسې راځي. بهرحال دا زمونږ موضوع نه دی خو ما عزتمندو شپې شپې یې ښخ کړو. سهار حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ خبر شو، هغه تعزیت ته راغی، تعزیت یې وکړلو. پلار ته وایي نه تا ما ته داسې ولې نه وې؟ وی قربان دغسې واقعه شوې وه ما شرم محسوس کړلو تا ته مې وینا ونه کړه او فورا مو ښخ کړلو. حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ قبر خواته راغی او وی ولمن خاف مقام ربه جنتان، کم انسان چې خپل رب ته ودرېدا نه ویرېدو چې زه به خپل رب ته څنګه ودرېږم، فرمایي د دې پاره 2 جنتونه دي. دې نوجوان له قبر نه آواز ورته راغی، له قبر نه آواز راغی یا امیر المؤمنین صدقتا اے امیر المؤمنین تا رښتیا وویل زما رب ما ته یو په ځای باندې 2 جنتونه عطا وفرمایل.